أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما محترم پختون خان د سوات ولسا د زړه د تله درته سلام کوم السلام علیکم محترمو زه لږ خبره په دې باندې کوم چې دومره وخت لا نه دی شوی چې سوات دلته وینې لیدلې دي چې تویې شولې په دې شل کالونو کې د مشرانو وینې تویې شولې محترمو د اسفندیار میرزیب د وینې تویې شولې د صافي موسی خان وینې تویې شولې موسی خان خیل محترمو د سوات د مشرانو د قومي جرګې د عوامي نشتل غوند د ټولو د مشرانو وینې تویې شولې محترمو ای زما درنو پښتنو زه یو کیسه درته کومه بریره نوم یې ده یوه ماشومه ده د بریکوټ ده هغې پلار په بینک کې منیجر و فوجانو یوړو ورک یې کړلو د ده د ورکولو پس 2 میاشتې پس د یو زوی پیدا شو 6 کاله پس دوی ته پته ولګېدله چې زمونږ پلار په لکي انټرمنټ سنټر کې دی 2 لوڼه یې او د ماشوم زوی چې لا یې پلار نه و لیدلی دغه هلته ورغلل د زوی لا پلار نه دی لیدلی دی د 7 کالونو دی نو چې کله هلته ورغلل دغه ماشوم زوی ته اجازت نشو میلاو چې ته نشو میلاوېدلی محترمو زه د سوات تجربه درته ښایم هغه یو څو میاشتې پس په تشدد باندې شهید شو کور ته یې راوړه ماشوم خپل پلار په مرګ ولیدلو دا د سوات تجربه ده محترمو لږ په ارام باندې دا ټولې خبرې واروئ د سوات تجربه ده په مارتانیا نه واخله دلته بمبارې هغه چیک پوسټونه مو در یاد دي محترمو په چیک پوسټونو باندې ذلیلېدل در یاده کړئ هغه ورځ چې ماشومان په دې چیک پوسټونو باندې د زګون په وخت منګې یې مړې شوې او دوی مړه شول اجازت به نه ورکېده او د څه دپاره دا هر څه کېدل چې موږ د دغې خاورې نه طالبان وباسو وسلوال وباسو محترمو د APS په شان ماشومان ووژل شول محترمو دلته وکیلان د کویټه ووژل شول وزیرستان ټول لوټه لوټه شو خیبر برباد شو باجوړ په وینو سور شو سوات ټول د کور نه په کډه روان وو دوی ویل موږ د دغې خاورې نه طالبان وباسو وسلوال وباسو نو اوس معاهده چا ورسره وکړه چې واپس راشه اوس معاهده هر چا چې ورسره کړې ده پر شا یې باجوه ناسته یې هغه آډر ورکوي محترمو زما درنو ولسونو موږ د دغې وطن د سپینګیري پګړۍ او ټوپۍ په خپلو وینو کې ول په ول ولیدلې او بیا په اربونو ډالر بیا اپریشنونه بیا چیک پوسټونه بیا تباهۍ د دغې وشي دپاره وشوې چې موږ وسلوال وباسو د دغې خاورې نه خو په نږدې وختونو کې د امن د مذاکرات د معاهدې په نامه باندې واپس دغه ریاستي جرنلانو راوستل محترمو هغو راوستل او په دې خاوره باندې دوی اول نه هم آباد کړي وو بس هغه موټر ته چې چابي ورکړې روان شي بیا ورکړه روان شي هغه لوبه یې شروع کړې ده د دغې وطن سره محترمو د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو یوه نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي وچ په زور لګیا دي د سوات حالات خرابوي تاسو مشاهده وکړئ چې دا حالات ټیک وو که نه وو ټیک حالات سم حالات دلته د سره داسې وجود نه و چې تا به ویل چې نه بد امني خو بیا یې هم په منټونو کې حالات خراب کړل زه بیا هغه خبره ریپیټ کوم سوات په ډیورنډ لاین د پاسه نه دی موجود په ډیورنډ لاین باندې کیلې موجودې دي بیا تر دغه ځای پره چاونې موجودې دي زه دا پوښتنه کوم ایوب صاحب
په دې سوات کې درې چاونې د څه دپاره جوړې شوې وې چې بیا د طالبان راځي. محترمو ما درنو ولسونو در یاد کړئ دلته د ونو کټایي وشوه چې دوی ته چاونې جوړې شي د هغو چاونې څه فایده راووتله. محترمو په سیاهي مقامات د غرونو په سرونو قبضې وشولې. چېرته دي وسلوال په غرونو د پاسه تاسو موجود یئ، لاندې په کلي کې ولس موجود دی، ولس سره خوشتان نه دي، د ولس په منځ کې خو نشته دي، په غره کې ته موجود یې، نو چېرته دي دوی؟ محترمو ولسه زما مقصد دا دی چې د دغې ډرامو دپاره دلته د ډالرو ته چې زړه وشي بیا زموږ په خاوره جنګ راوړي. د دغو ډالري جنګونو پر خلاف د ډالرو بوی د دوی دپاره هغه پرفیوم دي دا د امریکې ډالر چې د هغې د پوزه نه یي ولاکه په ژوند بوی ووتلو.